او دا حفاظ کرام دا ډېر خوش نصیب دي. خو دې ته پکار دي چې د دې حفظ د آداب او خیال وساتي. یو سړي سره په لاسو کې قرآن شریف وي، نو هغه داسې دی یو بیکاره ځای کې بیا هغه ودرېږي نه کیني نه، ځکه چې لاس کې قرآن شریف دی. یو مو ورته وایي هلکه تا سره قرآن شریف دی، بله مو ورته وایي تا سره قرآن شریف دی، داسې اوچت ځای کې کښېنه، صفا ځای کې کښېنه، هغه ځای ته لاړ شه، قرآن مجید هلته کې کښېنه، ځکه تا لاسو کې قرآن مجید نیولی دی. دا چې کوم مجلس کې فضول خبرې کېږي هلته هم خلک نه غواړي چې چا په لاس کې قرآن شریف نیولی. نو حافظ صاحب چې ستا سینه کې قرآن شریف رالو او ته بیا په غلطو مجلسونو کې کښېنې او په بیټکونو کې کښېنې او ناروا او نامناسبه ځایونو ته کې ته شرکت کې، نو د قرآن شریف د ادب ته خیال وساتل چې ستا سینې ته الله تعالی قرآن شریف راوستو. اوس دا قرآن عظیم الشان ستا دا سینه الله د دې لپاره یو صندوق وګرځولو، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. الله دومره مهرباني په تا باندې وکړه چې ستا دا سینې د خپل کتاب دپاره صندوق وګرځولو، نو ته د خپله سینه اوس پاکه صفا سوتره ساته او غلطو مجلسونو ته مزه، ناروا ځایونو ته مزه، نامناسبه محفلونو کې په هغې کې شرکت هم مه کوه. او چې کوم مور او پلار هغوی ته الله دا سعادت نصیبه کړو، کوشش دا پکار دی چې دی د د هغه حافظ آینده زندګۍ باندې نظر ساتي چې دوی کوم محنت کړی دی چې دا ضایع نه شي. او د استادانو نه مشوره واخیستلی شي چې مزید مونږ ته څه ستاسو مشوره ده، د باندې مونږ تجوید وکړو، د باندې مونږ درس نظامي شروع کړو، د مونږ مدرسه کې داخل کړو، دلته بل ځای. نو هغه بچی چې کوم باندې محنت شوی دی چې هغه ضایع نه شي. الله تعالی دې مونږ ته د قرآن عظیم الشان د خدمت توفیق راکړي او رب ذوالجلال دې مونږ ټول د دې حق دین په خادمانو کې راولي.